زه یم خضر بندیان د چارسدې خیبر پښتونخوا نه تاسو ته مخاطب یو. د پاک حبس زبان نیوز د چارسدې پښتونخوا څانګې پاک پښتو نیوز له طرف نه خوږو مینوالو، تاسو چې کم 3 کسان وینئ دا هغه دهشتګرد دي د کومو چې د چارسدې ډي پي او شعیب خان او اس پي انویسټیګیشن چارسدې ته اطلاع ملاو شوه چې 3 کسان دي چې نومونه یې لقمان خان بختریان او محمد تاج دي او شب قدر چارسدې سره تعلق ساتي او چارسدې کې د تخریبکارۍ منصوبه جوړه کړې ده. د افغانستان ډېرې موبایل نمبرې ورسره نیولې شوي دي، ورسره بارود، 2 آی ډي، هینډ ګرینیډ او پریما کارت برآمد شوي دي. پولیس ذرایع وایي چې د نورو تپوسونو نه پس نور هم معلومات زموږ مخې ته راتلی شي. راځئ چې وګورو زموږ سرکاري محافظ په دې هکله نور څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن جناب डी पी ओ صاحب چارسد محمد شعیب خان ته اطلاع ملو شوله چې دغه شان څه کسان د تحریکارۍ منصوبه بندي کوونکي دي. د هغې دپاره جناب डी पी ओ صاحب اس پی انویسټیګیشن صاحب چارسد زیر قیادت یو ټیم تشکیل کو. په هغې کې شبقدر डी एस पी او ایس ایچ او شبقدر او نور نبری دا په هغې ټیم کې شامله وه. د هغې دپاره مونږه مکمل منصوبه بندي تیار کړله. د منصوبه بندۍ نه بعد مونږه 3 تحریککار چې د هغې نومونه دي لقمان خان، بختریان، محمد تاج. دا د شبقدر ضلع چارسدې سره تعلق ساتي. دا مونږ گرفتار کړل. دوران گرفتاری د لقمان د جیب نه د بتې خط هغه مونږه موصول شو، برآمد شتي. په هغې کې باقاعده د افغانستان څه نمبرې وي چې هغې دلته مختلفو خلکو ته د بتې دپاره کالونه کول د هغې نه. نور د دې تعلق کلدن تنظیم سره دی او دی دلته کې د سرکاري املاکو د شبقدر موبایل او نور سرکاري تنصیباتو هغې منصوبه بندي کوونکي چې دې مونږه ګرفتار کړل او مزید د انټاروګیشن دوران کې سرسري چې کله مونږ دې انټاروګیټ کولو د دې په نشاندهۍ باندې د علي خانی بابا مقبرې نه مونږه 2 آی ډي چې هغې په پلاستیک یو بالټي کې هغې ایښې وي او 3 هینډ ګرنیټ او نور څه پریما کارت وغیره دا هم مونږه برآمد کړل. باقاعده په دې باندې مونږه پرچه وکړله او مزید تفتیش دپاره دا مونږه سی ټي ډي ته حواله کړو. او د دې دپاره د دې نه دا هم امید کیدی شي چې مزید نور هم داسې د انکشافات مزید ته کیدی شي چې د دې نه مونږ کوم اشیا برآمد کړي دي هغه ټول په هغې کې دا خط دی هغه پکې هم پروت دی، آی ډي او چې کوم بارودي مواد دي او هینډ ګرنیټ دا ستاسو مخې ته موجود دي.